الرحیم د مونځ ترجمه شروع وه. د رکوع ترتیب بیان شوی و، بیا د رکوع نه بعد د قومي او د قومي نه رستو چې کله مونږ او تاسو سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دا ولسته بیا مونږ سجدې ته راځو الله اکبر. اوس سجده کې به کوم اذکار وایو؟ نو نفلی منځونو کې احادیث مبارکو کې تهجدو کې بلا شی ادعیه او اذکار ثابت دي، خو فرضي منځونو کې سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی دا طاق عدد 9 پیری 11 پیری 15 پیری یا 3 پیری 15 پیری ویل پکاري. د دې معنی دا ده سبحان ربی الاعلی، پاکوالی دی رب زما لرا الاعلی چې هغه اوچت درجې والا ذات دی. نو بیا د سجدې نه بعد الله اکبر. د الله اکبر نه رستو دا ناسته چې دا نو دې ته جلسه ویل کیږي. په دې جلسه کې هم که څوک رب اغفر لی ورحمنی ووایي نو دا بهتره خبره ده، رب اغفر لی ورحمنی. نو بیا الله اکبر دویمې سجدې ته تلل، پای کې هم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی د دغه ترتیب. نو بیا د دې نه پاسېدل الله اکبر سره به نیغ پاسې دویم رکعت به شروع شي. دویم رکعت به شروع کیږي په بسم الله الرحمن الرحیم سره. بسم الله الرحمن الرحیم سره رستو الحمدلله رب العالمین څنګه چې اول رکعت دی هغه شان دویم رکعت دی. چې کله په دویم رکعت باندې مونږ او تاسو کینو نو پای کې تشهد ویل دي. التحیات لله التحیات لله، ټول تحفې خاص الله لره دي. والصلوات او ټول بدنی عبادتونه، والطیبات او ټول مالی عبادتونه دا خاص الله لره دي. السلام علیک، سلامتیا دی پتا باندې ایها النبی، اے نبی علیہ السلام، ورحمت الله دا الله رحمتونه، وبرکاته او برکتونه دا الله. السلام علینا، سلامتیا دی په مونږ باندې، وعلى عباد الله الصالحین او دا الله په نیکانو بندگانو باندې. اشهد ز گواہی کوم الله اله الا الله چې نشته څوک لایق د بندګۍ سوا د الله نه. و اشهد او زه دا گواہی کوم ان محمدن چې یقینا محمد علیه السلام عبده بنده د الله دی، و رسوله او رسول د الله دی. بیا دا چې 3 رکعتیزي منځي یا 4 رکعتیزي منځي د دې تشهد نه بعد ډایرکټ پاسېدل پکاري. او په دې تشهد کې چې کله مونږ دا تشهد په دویم رکعت کې وایو یا په دریم یا په څلورم رکعت کې تشهد وایو، نو په دې کې اشاره بالصبابه دا مسنون عمل دی. اشهد الله اله الا الله، اشهد الله اله الا الله باندې بګو تکدو دا اشاره چې څوک د دې په معنا باندې پوهیږي چې دا او د دې ځای وپېژني نو پکار دا دی چې د دې اهتمام کوي. دا سنت طریقه ده. بیا په آخري رکعت کې که 3 رکعتیزي مونځي نو په دریم رکعت لکه تهجد یا د ماښام، او که نه 4 رکعتیزي مونځي نو بیا په 4م رکعت کې، که 2 رکعته مونځي نو په دویم رکعت په آخر کې د درود پاک نه به د تشهد نه وروستو درود پاک لوستل دي. دې ته درود ابراهیمي م وایي. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دې ترجمه إن شاء الله بل درس کې